الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا من زاد في كتاب الله ومن جحد قدر الله ومن ساس بالجبروت من استحل حرم الله من استحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي پتیر شو جمعو باندی آغا افراد و تذکرہ منگا کولا چکم لعنتی خلق دی چه دا اللہ لعنتا پکمو افراد باندی دی او دا اللہ رب العزت دا رحمت ندا خلق لری دی او کم داس اعمال دیا چه آغا باندی دای په کولو باندې په انسان د الله لعنت وریږي
پای کې منګه څلور افراد ذکر کړیو چې په یو انسان کې څلور عمل داسي نفاغه بنده باندې د الله لعنت دی. یو عمل داو د الله نبی وی چې څوک د الله په کتاب کې زیته کوي نو په دې سړي د الله لعنت دی. دویم شخص هغه چې من جهاد قدر الله چې کم سړی د الله د تقدیر نه منکر دی په د باندې د الله لعنت دی. دریم شخص یو ومن ساسا بالجبروتی چې په زبردستی باندې حکومت قبضه کی په زور باندې مشری والی عزتمن خلق بیزت کی او بیزت خلق دا عزتمن کی پدا سے حکمرانانو دا اللہ لعنت. او څلورم هغه شخصو چې د الله حرام او ته حلال وای چې الله کوم اشیاء حرام کړی دي او دا وایا چې دا حلال دي نه په دې بنیادم د الله لعنت دی. د دې څلورو افرادو وضاحت تیر شو څلورو جمعو کې د الله په توفیق شوی. په دې حدیث کې پنځم فرض ذکر کیا چې پاغه د الله لعنت دی. پنځم هغه بنیادم او هغه سړی دی د الله نبی وی چې پاغه باندې د الله لعنت دی. من استحل من عترتی ما حرم الله چې دا حلال غني زما اهل لرا زما خاندان لرا هغه څه چې الله ولا حرام کړی دي. مقصد یې دا دی چې زما د اهل زما د خاندان به احترامی کوي. د تعالی رسول وای لکه څنګه چې په منګه باندې د پیغمبر تعظیم فرض دی د پیغمبر د اهلم تعظیم په منګ فرض دی. د پیغمبر اهل د پیغمبر اهل بیت دی د پیغمبر بیبیانی د پیغمبر اولاد د پیغمبر ترونه مؤمنان داغی تعظیم داغی خاندان داغی به احترامی ادا په امت حرامه کړی دا. کوچای به احترامی وکړه د الله نبی وی زما د اهل په دې بنیادم باندې د الله لعنت دی. دی وجنا د الله د پیغمبر بیبیانی دا د امت میان دي. قرآن کریم کې الله وی چې د پیغمبر ازواج د پیغمبر بیبیانی الله وی امهاتکم ګورزدا تاسو میان دي. لکه څنګه چې د مور تعظیم دا فرض دی داغی قدر داغی احترام داغی ادب دا فرض دی. د مور به احترامی د مور به ادبی د مور تکنزل سپکویل رد بد ویل دا حرام دی. د پیغمبر بیبیانو ته په بېادبۍ الفاظ ویل د پیغمبر بیبیانو ته داغی به احترامی کول کنزل کول سپک الفاظ ویل داغی غیبت کول داغی بد شغله کول دا ټول حرام دی. یو روایت کې داسې راځي د الله نبی وی زما د اهل په باره کې د الله نه ویریږئ
زما اهل ویال دا غي به احترامي مکوي دا الله نه ویریږي زما د اهل بیت او مبارک دای تعظیم پکار دی وجنا چې د الله د پیغمبر په بیبي باندې الزام لګیدلې تهمت په لګیدلې داغه صفائی الله په قران کې کړي د عائشہ به بارکه لس آیاتنا الله داغه په صفائی را ولېګل منافقانو یهودیانو غیر مسلمو خلقو پاشی ابی باندې تهمت ولگا او رسول الله پریشان او صحابه پریشان او مؤمنان پریشان او مؤمنات خپویا الله جبريل راولېګو دا خلق په الله باندې ګران دي دا خلق د الله محبوبان دي نو الله په قران کې صفائی وکړه او د قیامت پورې دغه صفائی تلاوت کیږي او ما تعالی یو عبرت چې ګوره د اهل بیت به احترامي با دا باندې کوي مشرکین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بد بیانول سپکه به ویلي اشعار به پس ویل په بد به پیغمبر یاداو په صحابو کې یو شاعر او دغه حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دغه نوم وو هغه ویل د الله پیغمبره ویل کو ته مال اجازت راکې نو زدنی مشرکینو بد بیانوم زده د اشعار او جواب په اشعارو کې ورکوم زم پس شیرون عوام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حسانا ودا کی بدیو کی زما خاندان دے زما نسب پکې دے او زما د نسب به احترامی کول الله حرام کړی دي نو حسان ویل د الله رسوله وی تابت دسی اوباسم او ستا خاندان لکه د وړونه چخته اوباسی نو بیای ولا اجازت ورکو د مشرکینو دا اشعار او جواب په اشعار او حسان بن ثابت به وکړو بده دا غي بیان کړ دا غي د خاندانونو د دې وجنه دا پیغمبر خاندان کې چې څوک راځي هغه ته اهل بیت وای زمان خلق او ته سیدان وای سید شوی کنه او په صحیح طریقې سره دا نسب د پیغمبر سره لګي دي ته سید وای سیدان د پیغمبر خاندان ډیر اوچت دی داغه د وجنه پر رسول الله په خاندان باندې زکات حرام دی د پیغمبر خاندان زکات نه قبلای دا ناخلی د پیغمبر اهل بیت زکات نالی دا هغه بچی زکات نالی نوسی زکات نالی دا ولی دا زکات دیتے په حدیث کې د مال خیره ویلې دا د مال خیره دی په دې خیری سره دا مال پاکیږي نو دا خیره په پیغمبرانو حرام کړي چې پیغمبران به زکات نه خوري سرسایاب هم نه خوري سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ راله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی د الله پیغمبره وی ما په پیغمبر کې د نبوت نخ معلومه ولې نخي چې په پیغمبر کې د پیغمبري علامه او نخشتا او کو نشتا و یو ورځ رالما او ما ولا د صدقې کجوري راوړي وی ما ورته وی چې د الله پیغمبره دا صدقه ده وی رسول الله و نه خوړلی او وی صحابه کرام چې غیر چا پیرنا سو غولې ورکړي وی ما ویلا چې یو نخه خو مې پکې پیدا کړله پیغمبر صدقه نه خوري وی سباله مې بیا کجوري راوړلی او ما ورته وی چې د الله پیغمبره دا هدیه ده
دا تحفه ده. وی رسول الله سلام په خپله مو خوړلې او صحابه غیر چاپیرانه سو هغې له یې ورکړې. وی ما وی چې دویمه نښه مې پیدا کړه چې پیغمبر به هدیه قبلی، دا د آخري پیغمبر په تورات کې نښه وه چې دا به د زکات مال نه خوري، دا به سرسایان نه خوري او دا به هدیه او تحفه خوري، چې ته وله هدیه ورکې تحفه وله ورکې. نو دا تعظیم دی د انبیاء علیه صلات وسلام د خاندان. یو ورځ رسول الله سلام کور ته راننوت، د غرمې د روټۍ وخت، په کټۍ کې یا په دیچکي کې غوښه خوټ کېدله. رسول الله سلام بیبیانو ته ویله وی ماله ډوډۍ راوالی، خوراک راکړه. بیبي لاړه او ډوډۍ وله راوړله، د کور سالن یې ورته کېښوس. د الله پیغمبر وی دا خو په دې دیچکي کې چې دا غوښه وه نو تاسو ماله د هغې ښوروا ولې نه راکوئ؟ نو عایشه به یې ورته وویله، اهل بیتو کې یوې بیبي وویله وی یا رسول الله دا خو صدقه ده په بریره باندې چا کړې ده. بریره چې وه دا د عایشې به یې وینځه وه. ویل دا هغې له چا صدقه ورکړې؟ نو رسول الله سلام وفرمایله لکې صدقه ولنه هدیه، خو دې له صدقه شول او موږ له تحفه شول. لکه دې کې یو مسلې ته اشاره ده چې اوس یو غریب سړي له څوک زکات ورکي او هغې بیا په یو مالداره باندې خوري، نو خوړلی شي. دا خو د زکات مالک شو که نه، چې تا زکات ورکو یو غریب لا بس هغې مالک شو. اوس کو هغه په مالداره باندې خوراک کوي، کو ځان لی خوري او کو څه شی پې اخلي او کو مدرسه او جماعت پې جوړی، هر څه پې شي کولی، خو مالک یې دا غریب دی ستا پکې کار نه وي. نو د الله نبي وفرمایل چې بریره له زکات شو، په هغې خو صدقه وشوه او ویل موږ له به تحفه شي د هغې د طرفه، د هغې مال دی، د هغې په ملکیت کې دی. دې وجه نه فقها د دې نه مسله راوباسي چې په تبدل د ملکیت سره حکم د شی بدلیږي. یعنی چې د یو چا لاس له یو چیز لاړ شي نو یو حکم یې دی، خو چې د دې بل د لاس له راشي نو بل حکم یې دی. اوس د بریرې رضی الله تعالی عنها لاس ته چې کله هغه غوښه راغلې وه نو صدقه وه، اوس یې هغه په خپله باندې مالکه شوله، نو حکم یې بدل شو، اوس صدقه نه ده، اوس د هغې ملکیت دی چې څه پې کوي هغې له اختیار دی. نو دا خبره مې دې پورې وکړله چې الله ته د پیغمبرانو خاندانونه ډېر ګران دي. الله ته د پیغمبرانو اهله د هغې بې احترامي الله حرامه کړې ده. د پیغمبرانو بیبیانې دی د امت د میندو په منزله ګرځولي. اوس د عامو مؤمنانو بیبیانې دي د هغې په نکاح کې دي او دا مؤمن مړ شو او د ده ښځه کونډه پاتې شوه، نو دا بله نکاح شي کولی، دا واده شي کولی. د پیغمبر وفات شو او د هغه بیبیانې پاتې شوي، د هغې نکاح په امت باندې حرامه ده. لکه څنګه چې د سړي پلار مړ شي او د مور سره نکاح حرامه ده د بچو، نو چې پیغمبر د دنیا نه لاړ شي د پیغمبر د بیبیانو سره د امت نکاح حرامه ده. دا په منزله د څه دی؟ دا په منزله د میاندو دی. خو دا احترام چې الله فرض کړی دی نو ګوره دا په تعظیم کې. اوس دا مطلب یې نه دی ګنې چې د امت پرده دا د بیبیانو نه نشته، نه، پرده به ګوره د بیبیانو د امت نه وي. پیغمبر ژوندی دی یا پیغمبر مړ دی، خو د بیبیانو پرده د امت نه فرض ده. امتی نه به پرده کوي، خو تعظیم په درون نظر سره د هغې ادب کول دا په امت باندې فریضه ده.
دا فرض دی. قرآن کریم کې الله وی اے مومنانو کو تاسو چرته د پیغمبر د بیبیانو نه څه غواړئ یا تینا سوال کوئ یا تینا مسئلې تپوس کوئ نو الله وی فاسألوهن من وراء حجاب. الله وی تپوس ته وکئ خو ګوره اخوا د پردې نه سوال ته وکا تپوس ته وکا مسئله تی ازدکا خو د پردې نه به ته اخوا ازدکی. ابي هريره براتلو رضی الله تعالی عنہ دا د عائشه به شاګردو امام مسروق براتو عبدالله بن مسعود براتو عبدالله بن عمر براتو دا غټ غټ صحابه عروه رحمه الله علن کې دای خورې دي دا غټ غټ صحابه براتله او دا به سحر کرال د عائشه به کمرې ته به یو پرده را ځوړنده وه نو دای با حدیث واورول چې څه غلطی به پکې وه عائشه به ته غلطی ویستله او به بتله خو د پردې نه اخوا وه دل الله نیم علم ورکړی د امت نیم علم وی دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سو او پاکې ډېر علم دا د عائشه به رضی الله تعالی عنها سره. نو بهر کې په د پیغمبر د خاندان بېدبي بې احترامیه او دا غي ته پسپک نظر کتله دا الله حرام کړی دی او کو چا د عمل وکړو د الله رسول په دې انسان د الله لعنت. من استحل من عترة ما حرم الله چا چې حلال وګڼل هغه څه زما د خاندان د پاره چې هغه الله حرام کړی دي نو په دې انسانانو په دسې خلکو کو ځان ته مؤمن هم وایي د الله لعنت پې نه ورېږي. نو ګوره دا خلک چې د پیغمبر د خاندان ته ځان منسوب کوي لکه زمونږ په دې دور کې بعضې خلک وایي موږ سیدان یو نو ګوره دا څه وړوکی منصب نه دی چې ته ځان ته سید وې. سیده دا کو څومره غریب شي دله ته زکات نشي ورکولی دله سرسایه خوړل حرام دي په هیڅ صورت کې دله دا نه حلالیږي. او کو چرته دا سیده په علاقه کې ساده او دا سید غریب شو نو د دې سره په د دې علاقې خلق دا به هسې کومک کوي د زکات مال به نه ورکوي د سرسایه مال به ولا نه ورکوي بلکې د خپل جانبه به د دې سره مرسته کوي د دې سره به امداد کوي. زمونږ ډېر خلک هغوی ځان ته سیدان وایي او زکاتونو ته خوله کولاو کړي او سرسایه‌ګانو ته هم خوله کولاو کړي او ګرځي وایي په ما زکات هم کېږي او په ما دا سرسایه هم کېږي. نو چې چا زکات دی له ورکړی او کو چا ولا سرسایه ورکړي هغه له اخیستل حرام دي او د دې بل د ادا شوی نه ده بس ډن ته غرګي دي ورچلي دي دا په هغو باندې حرامه ده. ډېر خلک هغه د خپلو سیدانو کې دا کار کوي هغه خپل تر زوی له زکات ورکوي یا رور له زکات ورکوي یا خور له زکات ورکوي یا ترور له زکات ورکوي او حالانکه دغه خور دغه رور دغه تروره هغه سیدانی نو زکات خو نه ادا کیږي. دا خو مستحق نه دی په آل رسول باندې خدا حرام دی. د آل رسول خو احترام پکار دی د آل رسول ادب پکار دی نو د هغې احترام دا دی چې هغې لپاره زکاتونو او د سرسایه او مال نه ورکول. یا خدا ده چې یو سړی ډېر داسې وي هسې په دروغن دعوه کوي وایي موږ سیدان حقیقت کې هغه سید نه لکه شجره د نسبه دې ته شجره نسب وایي دا عرب محفوظه ساتي په عربو کې د اوسه پورې دا قانون دی هغه شجره نسب دا حفاظت کوي دا د هغو رواج دی. هغوی اکثریت چې د بچې یادیږي د پلار په نوم یادیږي
ابو عمر، ابو عبدالله، ابو محمد، ابو عمیر، ابو عمار. بس دا نمونه داسی بیا مخ کې داسی زی. دا نیکنم بے عبدالله، دا زوینم بے عبدالله، او دا خکتبا پس دن وسینم عبدالله، او ای با عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله، عبدالله زوید عبدالله زوید عبدالله نوی دا حدیث نقل دی. دا عبدالله بن عمر، عبدالله دا پلار نومم دی، دا عبدالله بن عمر زوید دا غم عبدالله نوم دی. حدیث را نقل کئی ویعن عبدالله ابن عبدالله بن عمر، حدیث نقل لی زوید عبدالله چه عبدالله زوید اغا دا ابن عمر دی، او ابن عمر دا عمر زوی دی. دا عمر نوم دا زوی خی او پورتا پس بیا دا غنو مغن سیخین وسیخی دا بیا پس کڑ وسیخی و بیا پس کودیخی دی اقا سلسله را روان دی. نو دا غی اغا نسبونا محفوظی لکه خپل نسب تم نسبت کیا، لکه عبدالله جوهنی اس پر حرمینو که امام دی، دا غنوم دی عبدالله جوهنی. جوهن دا قبیله دا، دا خپل نوم دی خپل قبیله تا منصوب کرده. دا قرنگی دا دی اکثر نمونا دی خپل قبیله پا دی نوم کی یادی، یا دا پلار پا نوم کی، یا دا نکه پا نوم کی، یا دا در نکه پا نوم کی، یا دا نوسی پا نوم کی. ولی اغی دا حفاظت کئی دا خاندان، منگ تا خود خپل خاندان پتم نلیگی. تا دا پلان نا تا پوسو که آغا تا بابس دی نیکا پوری خاندان یادی، آغا نا بابرا در نیکا ور نیکا دا پتا بطنی وی یارا پتا راتا نشت وی پا آخا دا ورکی خونو وی چه آغا با دا کم زینا راغلے او چوک باو دا کم خاندان سر بے تعلق. خود عرب دا بچی نا تا پوسو که اصل عرب چه اصل عربی آغا برا دا آدم علیہ السلام دا رسول اللہ پوری بتا تا نصب بیان کی وی زما دا خاندان دے او پا صحابی کی زد پلانی بچیم. آغا صحابی برا تا معلومی چه کم صحابه او پا اولاد که دارا جی زمانگا دے وسی زن لسیدان نمی خیری او زوانا زکاتونم خراو سرسیاگانم خراو او خیراتونم دا مرو خراو ومم خرا او چلویختمم خراو شلمم خرا در سید نم تا تدسی ورکوٹ اخکاری چه ز سید ماو ز آل رسول ماو ز دا اہل بیت نے ماو دا کس خلق دا دیر غٹ قدر کئی شیعہ حضرات بریلیان وغیرہ آغای دا سید دیر احترام کئی چه دا سید وڑو کے بچے کنا او تا بدوان اللہ سبان جوڑکی گی سلام ہوتا کئی پا مخت راروانی پا شام تے نرازی دوم ریت سکیا احترام کئی دار سیدان خواغی تا چه اخپلا نصب کم از کم دیتا معلومی. نو بہر کیفا دا پیغمبر دا نخاندان دا غی دا اہل دا غی دا اولاد دا دی تعظیم پا منگبان لازم دے چاہکہ آل جعفر دے آل علی دے آل فاطمہ دا لوی لوی صحابہ کرام دی پدی که دا آل دے دا پینزا اہل دیا چاہے کہ کم سڑے رازی پا اہل بیتو کی نو داغی با منگو تاسو احترام کو داغی با قدرم کو خو اغبم دا رسول اللہ دا دی خاندان گورا قدر کئی اغبم سرسایگانو تلاس ننیسی اغبا زکاتونو تلاس دا ننیسی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چلورم سڑے پینزم سڑے پینزم بنیادم آغا دے چاگا زما دا اہل بیتو بہترامی کئی زما دا اہلا زما دا خاندان بیدبی کیا او چی آغای دا پارت سا حرام دی دا غی ارتکاب کئی اقا کارونا کئی آیتا کنزل کئی وغیرہ وغیرہ نو پا دس خلقو بانے دا اللہ لعنت دے اگر آچے گورا دیت سکئی زانتا مومنان ہوئی. دا دے دا وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه زما دا اہل بیتو سبب بغض نکوئی حسد
کینه لکه روافضو کې دا مرض دی هغه د عایشه به سره کینه کوي د عمر رضی الله تعالی عنہ سره کینه کوي او چې کوم آل علی دی او آل فاطمه ده او آل عباس دی دا غي احترام کوي نو دا خو څلور آل او تا پنځه آل او تا سماویل آل علی دی آل جعفر دی آل فاطمه ده آل عقیل دی دا آل دی آل عباس دی دا پنځه خاندانونه دي د دې پنځونه چې د چاخ کته نسل خور دی پلرونو سلسله شجره نسب د دې سلګي بس دا په آل رسول کې راځي د دې نه ما سیوا چې کوم دي د بل صحابي سره ستا شجره نسب لګيږي په آل رسول کې ناراضي ابا خاندانی د عمر سره بستا خاندان لګي دا سیا د ابي هريره سره بلګي د خالد بن ولید سره بستا خاندان لګي د بل صحابي سره بستا خاندان ټچ خودی پینځو کې بنای نو تعال نه تعال رسول نه او چې دی پینځو ته شجره نسب رسیدله نو تعال رسول تبه حقیقت کې سیدی نو بیا به احترام خلق کوي نو د دې سره به کینم نه کې د دې سره به بغضم نه کې د دې سره به نفرتم ګور نه کې د آل رسول سره بغض حرام دی چې د آل رسول سره د نفرت دی او داغی د یو فرد سره د کینه ده د عایشه بی سره د علی سره د عباس سره د عقیل سره د عباس سره دارنګ د فاطمه سره د دیو سره د ایڅ سره کی کینه رااله حسد دی وسره له د لعنت د باندې وریږي لعنتی به حالانکه د عام صحابه په باره کې رسول الله فرمایي قاضی عیاض رحم الله شفا کې ذکر کړی دی چې صحابه کرام سره د چا کینه رااله او په د باندې شپه تېره شوله دا سړی مؤمن نشي پاتې کېدی دیو جن رسول الله فرمایي الله الله فی اصحابي د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږئ زما صحابه او په باره کې د هغوی سره ګوره بغض مه کوئ د هغوی بد به نه بیانوئ الله وی د هغوی داغیا یو لسمه ایسه روپی داغی یو روپی لسمه او زما استاد احد عمر صدقه داغی تنشی رسیده چه ما او تا د احد د غره عمر سراو سپین زر د الله په لاره کې ولګو او هغه لسمه روپی ورکی نو ما او تا داغی حیثیت ته نشو رسیدلی داغی یو مجلس د پیغمبر سره داغی یو سیکنډ الله د رسول سره زما استاد ټول ژوند د عبادت نه دا بهتر دی چې ما ته څومره عبادت کو داغی یو سیکنډ دا داغی عبادت ته زمونږ نشي رسیدلی چای کما قربانی ورکړي داغی کم محبت د رسول الله سره داغی کم مینه د الله سره داغی کم مینه د اسلام سره هغه کم قربانی په دې دین د الله ورکړي نو د دې مثال نشا په مخکنو متونو کې پیش کړي او د قیامت د ورځې پورې بدسي نامونه پیش نکي صحابياتو او صحابه کرامو چې داسې خلک چې رسول الله یو صحابي ته وایي ستا عمل ته الله خاندل چې الله د یو مؤمن عمل ته خاندي نو دا به څه مؤمن ځان ته وایي کنه چې دا په عمل باندې الله دومره خوشاله او داسې صحابه په مشکات کې روایت دی ابی بن کعب ته رسول الله وفرمایل صلی الله علیه وسلم وای ما ته الله وای چې په د باندې پلانې سورت تلاوت کا ابی بن کعب رسول الله ته وای الله د زمانوم واغستو رسول الله وای آو بیا وته وای زمانوم الله ته واغستو چې ابی بن کعب ته تلاوت وکړه پلانې سورت هغه وای آو وای الله ما ته وای چې ابی بن کعب ته تلاوت واوروا سورت و تواورو اپا جاڑاش لکه چې الله پیغمبر ته یو سړی یادی چې دبانې قرآن واوروا دیتے سید القرآن وا د صحابو د قاریانو سردارو پیغمبر با وتا سورت اوراو او جبریل با د نوم اغستو او داسې خلکه چې په مجلس د پیغمبر کې ناستی او جبریل علیہ السلام وی چې زما سلام په دې پلانی وایا
نو دا به څه خلک وکړ دا به د الله په نسبت باندې کومه مرتبه والا او داسې صحابیات پکې دي نو بهر کیفه د صحابه کرام عموما د صحابیات عموما او د پیغمبر د اهل بیت خصوصا او د پیغمبر د اهل خاندان خصوصا په منګ باندې بېدبي او په منګ بې احترامي حرامه ده آیته به د احترام په نظر ګورو په ادب باندې به نوملی په احترام باندې به د اهل بیت نوملی په احترام باندې به د اهل زوجات نومبالی د پیغمبر علیه السلام چې کوم بیبیانې دي حسنا چې موږ او تاسو په دې روایت کې چرته را نشو دا خو پیغمبر د دې لپاره په دې یو حدیث کې دا شپږ کسان ذکر کړل چې زما امت د دې کارونو مرتکب نشي زما امت دا کارونه چرته ونه کی نو پاکی پینزم کار څو د پیغمبر د خاندان به احترامي کول په دې سړي د الله لعنت وريږي الله رب العزت دې منګ او تاسو د اهل بیت او د به احترامي او د به ادبینا حفاظت وکي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين